بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد فرمائے رحمه الله: ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسد. وقشي جي وسري بل په اجاره باندې ونیولو چې ما د پاره به لس قپیزه وړه پخې په یو درهم باندې دی خو ګورې ټول که نه یار ما د پاره به لس قپیزه وړه په یو درهم باندې پخې نن نو امام صاحب وایي دا اجاره فاسده ده صاحبین وایي چې نه بس صحیح ده ورته وګورئ ومن استأجر څوک چې په اجاره ونیسي رجلا یو سړی لیخبزه چې پخی به له د دپاره هذه العشرة المخاتیم دغه لس صواعه مخاتیم مختوم جمع ده لاندې لیکلي دي صواع ته ویلی کېږي څو معیشه ده پې یو لسمه ده او صواع ځکه ورته مختوم متذکر وي چې کله سواړه کې شي نو بس خلک یې وتړي کمې ځای ته یې پکې نه کېږي لکه چې مور پې ووایي اليوم نن ورځ دا ټکې به ورسره وي ښه دا ډېر ضروري دی نن ورځ به راله پخې بدرهمن په یو درهم باندې نو فهو فاسدون دا عقد فاسد دی دا کومه رای متن کې ذکر شوله وهذا عند ابي حنیفه رحمه الله دا د امام صاحب رحمه الله رای ده او په مفسود د اجاراتو کې د صاحبینو رای ده چې دا عقد صحیح دی وقال ابو یوسف ومحمد رحمه الله في الاجارات په کتاب الاجارات د مفسود کې هو جایز دا جایز ده بر وګورئ ولی جایز ده ځکه چې اصل کې دا کم کس یې روټو په خولو لنیولې دی دا اجیری مشترک دی اجیری مشترک هغه اجیر ته وایي چې عقد دغه په عمل وارد وي د عمل وکې دلته عقد په عمل وارد دی روټۍ په خول نه رسې پاتې شولو دا خبره اليوم دا اليوم معقود علیه نه ده وقت معقود علیه نه دی بلکې وقت د پاره د استعجال دی پخې کراله تکړه شه ګورې نن ښه خلک وایي سړي ته که نه دا کار راله وکړه دیړي مار راولي نن نه دا نن چې ورته وایي دا د دې باره یي چې جلد یې وکړه لنډه دا ده معقود علیه یو شی دی چې هغه د اجیر عمل دی او پاتې شولو وقت دا معقود علیه نه ده چې غرر پکې راشي بلکې دا څه ده استعجال لپاره ده زما په خبرو پوهېږئ که نه وګورئ لأنه يجعل المعقود عليه ګرځولی به شي معقود عليه څوک عملا عمل د عمل به معقود عليه وګرځولی شي او پاتې شول وقت ويجعل ذکر الوقت للاستعجال او به ګرځولی شي ذکر د وقت د پاره د استعجال چې جلد یې وکړه ولې داسې کې چې عمل معقود عليه ګرځې او وقت د پاره د استعجال ګرځې جواب کچرې دواړه معقود عليه وګرځو به وقت فاسدېږي او د امام کرخی رحم الله اصل شپږم نمبر امور المسلمین محموله على صحه متى امكن ترڅو چې امکان وي صحت ته بیړو نو صحیح ولې نه جوړو صحیح داري چې معقود علی یو شی کچې عمل له دا بل وخت د پاره د استعجال تصحیح للغد فترتفع الجهاله جهالت ختم شو څنګه ختم شو کچې دواړه معقود علی وی جهالت به ولته خو یو شو وله الاکبر وګوري جی در صاحبینو رای چې کوم ذکر شولیات ساتي دا مفتابهین دا به زرا معاد کوم مقود علی پکې څوک دی عمل ډېر اهم مهمه مسله ده مشکله مونږ ویل الحمدلله څه اشکال پکې نشته نو دا مقود علی دا پاتې شل وخت د بار د استعجال له امام سی به دا ټیک نه ده بلکې دا د شوافی او حنابلہ عمرای دا وې دا نه ده صحیح او دو وجه د عدم جواز بیان یو دا چې دلته مقود علی غرر دی غرر مقود علی چی شه دی اصل کې روس بیان روان دی یو اجیری مشترک یو بل اجیری خاص وی اجیری مشترک لکه ټیلر التا مقود علیه دا عمل وی لکه رنگساز التا مقود علیه دا عمل وی او بل اجیری خاص وی لکه کور کې ځان سره څوک اجاره ونیولو التا مقود علیه وقت وی وقت دا وقت به ما سره تیرې که کار دنوانه کومه کنه کومه توجه جی نو باجیر مشترک کې مقود علیه عمل وی باجیر خاص کې مقود علیه څوک وی وقت وی امام سے بوئی ویدل تغرر دے دواړه ذکر کړی دي روټۍ هم بخې کا دا مقود علیه عمل شو او نن ورځ
وخت معقود علیه جوړ کړل نو اوس پته نه لګي چې معقود علیه کوم یو شی دی غرر پکې شو دویم داسې دا خبره دلته نه د ذکر کړي نو څه پکې راغلی غرر پکې راغلی ښه دلته دا ذکر کړي چې دلته جهالت د مفضی المنازع جوړیږي څنګه د مزدور ګټه بده کې ده بس چې نک عمل وکوي سفارغ شيزي نغه بده کې ګټه ده چې بس عمل لکو زمان نه او دا بل مستاجر ګټه بده کې ده چې عمل را لوکه که په 2 ورځې کې د کو قدرې او جلدی کنه نه یو کنه عمل به پوره کې او د دې بل ګټه په وخت کې وخت باسي بزول تیر کوم او غلاري بناسته ما چې کله ورځ ختم شي به استبتی اجرت والم زم به کامل نه پوره شوی نه رسې په بلکې د سی وای کله د یو په یو کې ګټي د بل بل کې ګټي نو یو به یو کار کول غواړي کم کې ګټي بل کار تی اخیستل غواړي کم کې چې ګټي نو سبته جوړ شي جګړه وته وګورئ ولو د امام صاحب دلیل لري چې هلته معقود علیه مجهول ده لأن ذکر الوقت دا وقت ذکر کو اليوم يوجب دا خو ثابتي واجبي كون المنفعه معقودا عليه چې منفعت معقود عليه دي وقت معقود عليه دي منفعت یعنی وقت کې د منفعت حاصل ول او ذکر د عمل واجبي يوجب كونه واجبي دا خبر كونه چې د عمل چې دا معقود عليه ده او استرجیح نشته کم معقود عليه کو ولا ترجیح خنوې دواړه دي چې کنه نه یو کې یو ته ګټه ده بلکې بل ته ګوره ونفع المستاجر في الثاني د مستاجر ګټه به د دویم کې عمل را لوکه کار څومره وخت کې ګوري پوره کې به د څه کوي کنه مزدور راوسته سر به کار به ګوره سر ته رسې او نه په د اجر په اول کې ده یو ورځ ټیم دی به کار مې پوره کو کنه کو روپۍ ورکه زبن نو فيفزي الى المنازعات خبر بچاته ورسیږي منازعات ترم باب مسله مې پر مخ کې ذکر کړي و شروع کې ښا تاسو په خبره پوه شولې لنډه دا د غررم پکې دي اور سره جهالت موزیل المنازعه جوړيږي او د صاحبانو باندې سیدا به دغه حاصل معايير شرعيه کې دا لیکل دي چې بس فتوا د صاحبانو په قول باندې دا نکنن روزي کار وکړلو او هغه ته اجرت ملاو شي زیبا او که وخت د مخکې وکړلو اجرت به ته ملاو شي زیبا او که وخت ورشو او کار اعلان دي پوره کړي نو به دوه صورت دي کچری دومره کار یې نو کړي چې بيخي ته फायदा ممکن شي بيخي फायदा ته نه اخیستل شو دومره لګي کړو به بيخي اجرت مستحق د اجرت مستحق نه جوړیږي تا خو څه نه دي کړی عمل اصل کې عمل دغه معقود علیه خو نه دی کړی او که دومره کړو چې څنګه څه پیدا و نه به دي او د اختیار دی که ور سره اشاری کې سبال او کار پوره کوي پوره اجرت لی او یا دا کوم اجرت عمل کړي د دې مثل اجرت دی والی وزيدي دم مفتابي راي ده وتوغره وانا ابي حنيفه رحم الله ان وسك صورت لك بدل كيدلت اليوم دي في اليوم كي هذه العشره المخاتيم سوي في ویلونه فی خو د بار د ضرب راځي او ضرب تاسو ته پته د مضروب ټول ضرب نه رانی سلیکټ ټیم کی مضروب چې دی لکه وخت لکه صلات دا ټول ضرب نه رانی سی وخت نه رانی سی منځ خو موږ لسمنټ کې ګونور وخت پکې زیاتی ته سیده کنه نه دغه شان صورت چې وي به زم منما معقود له عمل له او دا وخت ور ضرب دی نو بس به معلومه شول چې معقود له كم شيء معلومه شو جالت ختم شو وانا ابي حنيفه رحمه الله انه يصح الاجاره واجاره سيكي اذا قال في اليوم كويل وقد سمى حال لا چې مسمى کړي او تعامل هم وي چې بلان کې کار بکې وجداد لانه في اليوم چې دا خود ضرب د بار شو فكان المعقود عليه مدد ضرب د بار شو لا معقود عليه چې عمل شو بس معلوم شو بخلاف قول اليوم چې في بګني بل تلنجر چې معقود عليه کم یو دی وقد مر مثله في الطلاق دا خبره په طلاق کې تیر شوی ده هدايه صلات کې نکاح کې اضافه الطلاق الى الزمان انت طالق في غد او غدا دوړه کې فرق شته کنه شته امام صاحب کې فرق یې صاحبین بکی نه کوي قال امام محمد فرمایي من استاجر ارضا على ان يقربها ويزرعها او دک ويسقيها له تاسو له ګورئ ما د نظم کوونی ولا په اجاره
در باندې شرط ولګولو مالک شرط ولګولو ایوکه به یو فصل ببکی کری دوا او وبکه به درې شرایط ولګول ایوکول فصل کرل وبکول نو شرط چې باقت کې ولګيږي بیم فاسدې اجاره هم خدل ته نه فاسدې ځکه من التویلو بیان د شروط کې ببای کې چې دا سند چې هر شرط بیا فاسدې کې د قشندل تم دا حاصل اداره کم شرط چې د عقد د مقتضیاتونو یا د مناسباتونو التعقدم ټیک دی بیا اجاره شرط هم صحیح دی دلته خو چې څوک زمکه د شانه د فصل لپاره کوي معنی نشي نو خامخا به یو کوي هم دا خو مناسباتونه دي خامخا به کې فصل هم کوي مناسباتونه دي خامخا به سم کوي او به کوي ومن استاجر کڅوک به اجاره ونی سمکا على ان يقربها بدی شرط چې یو کوي به ويزرعها وبدی شرط باندې فصل به کې کوي ويسقيها او دغه شانو به کوي به فهو جائز دا جائز ده لأن الزراعات چې مستحقه بالعقد دا زراعت خود خپل عقد کې واجب شو او تاسو پته ده چې زراعت ال حاصلېږي چې یو بم کې وبم ورکه ولا يتأتى الزراعت او نه حاصلېږي زراعت يتأتى بمانه ده يتحصلوا ده كمن كفي کې ویلي دي ولا يتأتى ذلك الا من اسمين او اسم وفعل کلام په بیان کې او نه حاصلېږي زراعت الا بسقي مگر بوبو ورکول ول کرابي او په ایو کولو لنډه دا فکان کل واحد منهما انه هر واحد بری دواړو کې سق یو کراب کې دا کم شرطونه چي دي مستحق انده واجب دي مخکنه او قانون دا کم شرط چې مقتضیات او مناسبات او عقد نه یغه عقد نه فاسدي دا ذکر گئی بطور کبرى وكل شرط هذه صفته ورغ شرط چې دغه صفتی وي یعنی د عقد د مناسبات نوی يكون من مقتضیات العقد او په حقیقت کې د عقد د مقتضیات نوی فذكره نتیجه دا غي ذکر چې لا يوجب الفساد فساد نه راوړي فإن شرط أن يثنيها تسلقو غره که شرط دا ولګولو چې لکه تثنیه بکې تثنیه معنی دا چې دوه پیری به فصل کړي هله تثنیه معنی دا د زمکه به دوه پیری ایوکه دا وست مقتضیات د عقد نه دي دا د شرط دی چې زمکه ولا د کې پیدا ده ځکه موده به پوره شي او هغه ته به ایو زمکه وسپارل شي دا هغه ته پیدا ده هغه ته به تیار فصل وسپارل شي به راغي ځکه وي فکرې به کړي تسنیه معنی ده غشي تاسو ما ته لغوک شي دی وکي دی قانون دار کچره دا مستاجر دا د زمکه مالک چي دی دا دی زمیدار باندې داسې یو شرط ولګي داسې شرط چې دغه شرط په وجه داسې عمل به لازم کې داسې وایا داسې عمل به لازم کې چې د عقد د ختمېدلو نه پس د عمل اثرات وي دا شرط فاسد دی به اجاره فاسد دی داسې عمل به لازم کې چې دغه اثرات کړمي دغه د تمامیت نه پسم وي ځکه دی وخت کې د شرط فایده مالک ته ده کنه هغه دا چې داغه د عمل اثرات د تپاتې شو الله بس بل وره مخکې زمکه پکرې نیولې و اوس پکې بل قدم را لې هغه سړی ځان له په اجاره مانی ونیو چې زمکه یو کا استاد دې چې عمل زما بزمکه کې چې ما د رست پیدا یګوي چې هغه په اجرت ونیو یو وخت کې بل قدر را لې تاسو ګورئ سوي فین شرط ک شرط ولګول او فنیه چې دوه بیری به کری دا معنی وکي او یکریان هارها یا ورته برابرې نهرونه غټ نهرونه یادې کا دا شرط فاسد دي او یسرقنها او یا ورته ورکه اشخوان معنی سرا فهو فاسد دا شرط فاسد دی عقد بزان سرا فاسد دی دا عقد فاسد شو لانه يبقى اثره بعد انقضاء المده قاعده ذکر کوي ځکه باقی باطل اثر د عمل پس ته انقضاء پوره کېدل د مدت نه ما ویلو کم عمل چې داسې لازم کی چې د عقد نه بس هم دغه اثر باقی وي به بګورې اجاره فاسديږي دا خو مقتضیات نه وانه ليس من مقتضیات العقد ځکه دا د مقتضیات د عقد نه دي او ور سره به کې منفعت هم دي مالک ته وفيه منفعه لاحد المتعاقدين بده کې منفعت هم دي په متعاقدینو کې و تزمکه ولا ته دغه شان شرط چې د عقد مقتضیات نه نوي او د متعاقدینو کې و ته به کې ګټم وي عقد فاسدي
وما هذا حاله يوجب الفساد اخو فساد واجبای کوم چې د غشانی ولأن مواجر الارض بلا د ځمکې مالک چې دی اجاره کې چې ځمکه ورکړی دا هغه الټا مستاجر ګرځي څه ګرځي مخکې په ځمکه په اجاره ورکړی و هغه مستاجر اوس په دې عمل به وکړي چې د اجارې د اتمام نه بس هغه اثر باقی دی نو ګویا چې الټه هغه په اجاره ونیو نو مخکې هغه مستاجر دا موجر اوس دا مستاجر شو هغه اجیر شو په شوي کنه به دې عمل به لازمي یو وخت کې وخت شو صفقه فی صفقه ولأن مواجر الارض رزمک موجر چې یعنی مالک يصير مستاجرا دا هم مستاجر ګرځي په اجاره باندې نسی منافع د اجیر على وجه بدسه طریقه يبقى بعد المده چې هغه باقی بس د مودې نه فيصير صفقتان في صفقه په یو صفقه کې دوه صفقې را دي او د دې نو حدیث کې من راغلي او منهي عنه او دا صفقتان في صفقتين چې منهي عنه د دې نه من راغلي نهي عنه ثم قيل شاويل المراد بالتسنيه تسنیه څه مراد دي چاله بل خبره کړی دا تسنیه مراد دا دی چې څنګه دی فصل وری بل راته به ایو کچ ماته ایو شوده وسپاري ندی کوم پیدا مالک دا کنه دا ای يردها مکروبه چې ځمکه به ماته واپس کې ایو شوده ولا شبهه فی فساده دې فساد کې هیڅ شبهه نشته اګه دا شرط لګی چې قد تقاضا نه کوي او مالک ته به کې फायदा ده او چا ویلی دي ايقربها مرتين دي مطلب دا له تاسو ګورئ یو شو د سپارل نه دو پیره بزم کوي وکي بده موده کې توجه اوس دې کې مسله دا ده چې چېرې فصل داسې و چې هغه په یو ایو باندې نه کېدل دوه یوې غوښتلې بس به خود مناسباتو نه شو به خو ټیک ده یو یا فصل داسې نه و خو په تقریبا باندې ځمکه ورکړې وکال دوه درې کال ولا چې هغه کې څو فصلونه کېدل نه به هم خامخا دوه پیری وکي به هم دا ایو کېدل بار بار دا خو دا قدمو مقتضیات نشو بهم سیدا نبیره صورت کله د فساد چې لکه یو فصل لپاره ور کړی یو پیر فصل کې دومره مودې لکه شپږ میشته او دا سی فصل وچ یو پیر په یو کېدو کیږي او دا به کېږي دوه پیر یو کېدل به دام فاسد ده په نه شری به څوي وقيل ايقربها مرتين وهذا في موزين خدا فساد به باغ ځای کې وي يخرج الارض چزمکر وباسي الريع فصل بالكراب بيوبرا يوكيدلو مره بيوبرا يوكيدلو والمده او مدم لګي سنه والمده سنه واحده يوكل بيشفق مشتي وان كانت کچری دا موده 3 سنين ډیر ټیم وي او فصل داسې فصل دام بګرو باسي چې بار باري وغواړي لا يبقى منفعته كمدد مړډيره چې منفعت د مودي خدمتونو نه بس دی وکیدو منفعت رستو نه پاتې کیږي نو به غوړې وي صحیح ده وليس المراد باقي نهر باب کې وباسي د نهر استلنه مراد غړ غړ نهرونه دي ځکه چې وباسي دغه اثر پست اجاره د خدمتونو نه وي نه فائدې مالک تشوا زموږ کې ته ول نهرونه والی او کنه سي وړي دغه پکې مراد وي غ لختي مراد وي نو هغه هو چې کله موده پوره شي هغه وکي واپس ختميږي هغه صحیح دی شرط لګول ټیک دی وليس المراد بكري الانهار او مراد نه دی په وستلو د نهرونو باندې الجداولا وړي نالي بل المراد منها الانهار العظام مراد دی دا اجاره فاسده هو الصحيح وجدار دا اجاره زکه فاسده د غټ نهرونه لانه يبقى منفعته ذکر دې منفعت باقی پاتې کیږي په العام القابل راتلون کی کالتا پوهه نشولې به قال امام محمد رحم الله فرمایي وان استاجرها ليزرعها بزراعه ارض اخرى فلا خير فيه تاسو وګورئ زه د نظمکه ونی سم بکری باندې چې سبب کې فصل کرما اما ته وي منفعت بصره کې زم مستوخص ازما کده کړه دا غي منفعت ستاسو یو کال لپاره ستاسو زمکه منفعت زما وجرت کې زما د زمکه منفعت واخلته کرا دا وي خیر پکې نشته دا نه د جایز الله نه د جایز چې کړي جنسي وی لګدلتا یا د مال کپړې راکی اجاره باندې او منفعت زدا مقرر کما منفعت دا مقرر کو چې زما کپړې د لور کما په اجاره باندې نه رسېږي
نه چې کله د منفعت جنس یو وي کنه نه به نه د جایز کا اصل کې به بدی کې نسا جنس یو دی او نسا جنس کله یو وي به خو کې نسا سي حرام وي دې کې خو نسا راځي منفعت خو فل حال نه آینده کې وته وګوره وین استاجرها یو سړي په اجاره باندې ونی ولزمکا ليزرعها دیر برج فصل بکی وکری بزراعت ارض اخرى په اجرت د زراعت د زمکه ولی خپل زمکه بکی ورکړه فلا خیر فی دی کې خیر نشته امام شافعی رحم الله فرمایي دا جایز ده وعلى هذا هم بدغه اختلاف باندې دا اجاره د سکنا بالسکنا دنه ذکر بکری ونی سم او کری کې ول خپل کور ورکم چې تباغي کې اوسېګا د خپل کور منفعت ورکم کور نه وعلى هذا بنا بدیمان اجاره د سکنا بالسکنا دا ولبس باللبس دا مې ویلو کپڑے دی ونی سم په اجاره باندې اجرت کې ولا د خپل کپړو منفعت ورکم او رکوب بالرکوب نن مثلا ز او خو ني سم بکری باندې اجرت کې ول خپل خور کم د خپل منفعت پکري ورکم رکوب له د امام شافعي رحم الله دلیل سره دغه اصل دال تاسو لګ برو ګوري هغه د منفعت ته حیثیت ورګي دین منګه بار بار وایو د چا حیثیت ورګي هینه مبي حیثیت ورګي اوینه مبي کې دا جایز ده چې زدل کتاب ورکم نه مال کتاب راکې جنس یو جایز ده کنه ده بده کوم جایز ده زدل د مال د زمکه منفعت راکې عین دي زدل ورکو د کې لباس غمان راکې زدل ورکو دغه شان د سګنا وغيرها له د امام شافعي صاحب رحم الله پر دل دا د چن المنافع چې دی به منزله الاعیان دي نڅنګ چې عین شی په اجرت کې ورکول ټیک دی سی وای یار څنګه چې عین شی اجرت کې ورکول صحیح دي منفعت خو مې دي منفعت ورکول شي د نماز مکه بکرې نه ولې دا کتاب ورکول شمه اجرت کې کنه ورکول شمه پیسې ورکول شمه کنه ورکول شمه نو منفعت د کتاب د زمکه ورکول شي عین حیثیت ورکوي كمالي حتى جازت الإجارة بأجرة دين دغه کنه پریم غوډلو تر دې چې جایز د اجاره په اجرت د دین ولا يصير دينا بدين او دا دین بدین نه ګرځي څه مطلب دین بدین نه ګرځي کله ز اجرت مقرر کما دین چې مې شپس پیدا کومه امام شافعي رحم الله وی بهم بيع دین بدین نه ګرځي ولی نه ګرځي ځکه د منفعت تاغه عین وې دنه مې کوم ازمکه غیستې ده کنه دا خو عین دی څه دی ځکه ولو د خپل ازمکه منفعت ورکو مغم عین دی عین دی لہذا کچری د ازمکه بکری ونی ولا او اجرت مې مقرر کو 100 روپۍ مې شپس په در کومه بهم جایز ده ولی جایز ده هغه وې دا کم منفعت به دنه غیستې هغه عین دی عینا او زه چې ولکه مې 100 روپۍ ورکوم هغه دین دی نه دا بیا د عین شوله بچا باندې دین باندې نو کدا منفعت چیرته دین به بنوي جایز ته دواړه بدین دین وي تلکان نه پیږي چې خلق ګوري خدای خو غر کچې غرش د نماز مکه ولي کنه په کوي باندې او عزت کې مولا څه مقرر کو 100 روپۍ مې شپس په ورکوم جایز ده کنه ده ولی جایز ده ځکه جایز ده چې دنه زکم د ازمکه نسم منفعت دا عین دی کجری دا دین و دین او زم بزن دین مقرر کوم او دا غم دین دا هو به دین په دین شو دا صحیح ده معلومیږي منفعت عین دی غوي وګوره ولا يصير دينا بدين ولا نمغوايو ان الجنس بانفراده ور قانون دار چې کله جنس وی سرب سوي جنس په جنس باندې تبادله کې نمغ ویلو نسا حرام ده تفاضل جائز ده خو نسا عدل ته جنس ده کنه سکنا لباس او دغه شان مزارات څه ته وای دا ازمکه کرل اجاره مانی نیول وګوري زراعت ته ما کماله ولنا من وایو ان الجنس بانفراده جنس کله ځان له موجود شي يحرم النساء حرامين د نظم بنظماني فصار كبي القوهي بالقوهي نسيادا لکه قوهي کپڑے بیا کول په قوهي کپڑے باندې او نساوي بکی قوهي معنی کوهستاني کپڑا نو زم ته مال مېش مسره کې وي وس کې وزن مېش پستر کومه ده خو به الکالي بالکالي ده څنګه چې دا ټیک نه ده شاندل تم صحیح ده کا نساده وإلى هذا هم دي خبرې د اشاره کړې امام محمد رحم الله ابن سمعود د خط لیکلی او د بلخ افغانستان کې ردی له وزوز ان شاء الله کا الى محمد بن الحسن في هذه المساله وقال لما لا يجوز اجاره سكن دار
سكن دار بسكن دار فكتب محمد في جوابه او ده جواب کی ویل رحمه الله انك اطلت الفكره فاصابتك الحيره فکر ډیر وکړلو بس حیرت در کې ولوېدلې او د حنایي سره د ناس سکړې د حنایي سره نو بس هغه د قدمونو اوخیول حنایي ده صحیح غنله ګوره یو ته بل وجه دا د مولوی دا اجاره چې تاسو پته ده کنه دا اصل کې بیا د معدوم وي دا بنا بر ضرورت جایز ده بنا بر نه چې وستا د خپل پټي منفعت مال راکې او اجرت کې زه د خپل پټي منفعت د لور کوم نو خپل ولې نه کوم تجارت جوړو بس خپل کار زه خپل کار خپل کور کې اوسېګه زه خپل کې وګورئ ولأن الاجاره چې دا جو عزت د جایز شوی ده بخلاف القياس د قياس په خلاف للحاجت ځکه ورته حاجت دی ولا حاجت د اتحاد الجنسي او چې کله جنس کې اتحاد وي خو حاجت نشته دی بخلاف ما اذا اختلف جنس المنفعات په خلاف د دې چې کله اختلاف راشي د منفعت په جنس کې څه مطلب دا وس جایز ده زدنه زمکونی سم زراعت د پاره په اجاره فصل وب کې کرامه او زور لکور ورکم د اوسېدو د پاره زور لکپړې ورکم د لباس د پاره اوس منفعت جنس بدل شو اوس جایز ده ورسېدلې بس یې کوي